ډېرو عوامو کې دغه خبره مشهوره دی چې کله یو سپی اواز کوي، د سپی چې کله هغه وي که نه د یو قسم ته اواز ونه کوي، ژړا ونه کوي، نو بیا ډېر خلک وایي چې یاره دا کوم د ژړا اواز دی ویلي سره څه بیماري راځي یا به څه وبا چې دی که نه هغه دې سره پیدا کېږي. نو دغه دواړې خبرې غلطې دي، نه په دې سره بیماري راځي او نه په دې سره څه دی وبا راځي څه وبا راځي. بله مسله دا دی، عام طور باندې په جاهلیت دور کې دا خبره مشهوره وه چې کله جاهلیت ټایم و نو دا خلکو به چې کله یو مسافر سفر باندې لاړی، سفر ته ووتلی، نو بیا به دا کور والا خلکو ته ویلو چې یاره تاسو دا جارو چې دی که نه ښځو به عام طور باندې ښځو کې دا خبره ډېره مشهوره وه، وی تاسو کور کې دغه جارو چې دی جارو مه وایئ، که جارو مو ووله که نه نو مسافر اوس لاړ دی او دا بیا خالي لاسونه راځي. مقصد یې به دا و چې مسافر کور نه وځي په سفر باندې نو هغه پسې بیا جارو نه شي وهلی، یا چې لږ ټایم واوړي که هغه نه پاس دی بیا جارو ویم خیر دی. نو دا خبره هېڅ هغه د دې ثبوت په شرع کې نشته دی. او بله مسله دا دی، عام طور باندې خلکو کې دغه مشهوره دی که چېرته یو کور کې څوک جګړه کول غواړي نو بیا د یو قسم ته ځناور دی چې هغه ته قنفذ ویلی شي، وي د دې والا کومه دغه غوندې وي که نه د ویښته وي چې بلکل سخت وي، څوک ورته تیر وي، څوک ورته غشی وي، څوک ورته کنټه وي، ازغي غوندې وي، وي دا راغله د دې په کور کې کېږده چې څو پرې ته خوښه وي نو هغه ټایم پرې به د کور کې به جنګ جګړې چې څو پرې دغه کنټه یا دغه تیر یا دغه شی څه دی دا به تاسو سره وخوړلی هغه ټایم پرې به جګړه کې جري وي. نو لحاظه دا کومه درې مسلې شولې د دې څه شریعت کې ثبوت نشته دی، څه دلیل نشته.